ډول په نایان خواجه سره چې خپلو خبرو کې وایي چې کومو خلکو زمانه ویډیو کړې وه نو دا صرف زمانه نه وه زما سره نور ملګري هم او د هغه نورو ملګرو ویډیو چې کومه ده نو هغه هم مخې ته راغلې ده او دا خلک یې په دړادړ چې کوم دی نو بس یو بل ته هغه شیر کوي خو ډېر خلک خو ویوز و لایک ته ناست دي هغوی راسه وي هغه یا بعضې تاڼۍ په حدودو کې چې یو مسله وشي نو د هغوی غوا لنګه شي نو دغه شانتې هغوی هم لګیا وي دغه تصویرونه مسویرونه دا دویم کس چې کوم دی نو دا پکې خو مخې ته راغی د ده ویډیو هم ده اوس وزیر اعلی صاحب خو زه ښه ده په نور څه اکشن نه اخلي خو په دې کې یو اکشن اخیسته دي او بیا ډي پي او 400 مسعود احمد بنګس صاحب هم په پام کې راغلی او د شب قدر پولیسو نن چاپې وهلي دي خو ذرایع وایي چې دا کوم کس ویډیو کړی دا د تصویر هم راغلی دی نو ده چې دا ویډیو کړی ده نو دې اجتماع له تللی دی ګوره څومره بختور ځای ته تللی دلته کې دا کار کوي دا زمونږ د مسلمانانو هغه دویم تصویر دی نو دې کې د اس پی سی ټي احسان شاه مطابق یو خو د کرایم سایبر کرایم 2016 پی کا تخ چې کوم دین اف آی ای سایبر کرایم کې درخواست کړی دی د اس پی سی ټي احسان شاه وی او په دې کې په 2023 کې جوړه شوی ویډیو وایرل کړی دی 2023 کې دغه شی و اس پی احسان شاه مطابق چې کوم دی 400 ملزم چې کوم دی د خواجه سره نازیبه ویډیو په جوړولو په سزا کې دی او سوشل میډیا باندې وایرل دا 2 کاله زړه ویډیو ده اس پی سی ټي دا وینا ده چې متاثره خواجه سره متعلقه تاڼۍ سره رابطه نه ده کړې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې کوم دی نو د خواجه سره د نازیبه ویډیو جوړولو نوټس اخیستی وي او پولیس ملزمان گرفتارو لپاره د قانون په کټهرې کې یعنی په منګلو کې د راوستو لپاره هدایت یې کړی دی او دې وخت کې د پولیس لخوا چې کوم دی نو چاپې هغه روانې دي دا لږ تصویر هم راغلی دی باقاعده چې کوم دی نو دا یو زه تاسې یو نظر ښیم خو دا دغه هلک چې د هغه د وینا مطابق ذرایع دا وایي چې هغه نه هم ښه ډېرې زیاتې پیسې خوړلي دي او د هغه خپل چې کوم دی نو یو زور و چې یاره ما نه د پیسې مو خوړی او اوس خبره هم نه مني برحال دغه بیلې خبرې دي خو دا د انسانیت تذلیل دی داسې قسمه واقعات یا داسې قسمه ظلم بربریت او جبر زیاتې کول الله چې چاته په قهر شي او یا دغه شانتې ډمبازۍ کوي چا هم چې په ودونو کې داسې کړي دي نو هغه ودونه یې کامیاب شوي نه دي نو چې څوک دغه شانتې حرکت یې کوي نو د خواجه سره خو هغه صورت حال دی خو دا چا چې کول او دا پیسې ګټلې او لګولې نو د هغه نن سال دی پولیس وکره نن هم کور کې ګرځېدل او هغه پټ دي رونه هم او دارې خاندان هم شرمېږي د دغې ناوړي حرکت په وجه باندې کم حرکت چې دوی کړی دی اوس ګرانو کتونکو مودۍ چست او ګواه والا خبره ده خو نن به هر حال ډول پنایان چې کوم دی سی سی پی او سره درخواست کړي خو په بعضو بدو کې خیر وي او په دې بدو کې د خواجه سره چې کوم دی یو خو سره د خلکو مینه را پیدا شوله یو دا د انسانیت چې کوم تذلیل شوی دی په دې باندې اکثریت پښتانه هغه خفه دي او زیاتره پرې خفه دي هغوی دغه خلکو ته د قرار واقعي سزا ورکړل کېږي خو دې وخت کې چې د خواجه سره کم یونینز دي نو هغه خاموشه دي خواجه سره خپله خاموشه دي د هغوی د طرف نه هېڅ قسمه رسپانس نشته دا د عوامو طرف نه دی او د عوامو پریشر په وزیر اعلی راغی د وزیر اعلی پریشر چې کوم دی اوس په پولیسو راغی او پولیس چې کوم دی اوس په دې کې کار روان کړی نو دا مې یو ډېر غټ سوال دی چې دې وخت کې خواجه سره تنظیمونه خو دا ډولپنایان چې کوم دی نو دې وخت کې 2 تنظیمونه دي د خواجه سره دې دا دواړه نه مني نو دا مې یو ډېره لویه خبره چې دې دا دواړه نه مني نو هغوی کیدی شي چې په دې باندې خاموشه وي خو په دې کې امن جرګه خیبر پښتونخوا کمال شاه باچا په مشرۍ کې چې دا یو شمېر وزیرانو سره دوی له صحت حوالې سره وزیر صحت سره دغه شانتې د دوی د روزګار چې کوم دی نو ډېر څه شوي دي د خواجه سره لپاره هغوی هم دا وی چې په 75 سال کې موږ سره دا نه دي شوي نو هغې کې دوی دغه جرګه کې ویلو چې زما نه داسې چا ویډیو کړی ده زما نه بتې او پیسې او دا هر څه غوښتل کېږي او هغه خبره هغه شانتې هغې ته توجه ورنه کړې شوله خو د دغه دواړو تنظیمونو سره هم دی نو او دوی هغه ټایم کې هم چې کوم دی نو امن جرګې سره داسې الفاظ لکه غرور تکبر کې کو کنه الله پاک غرور تکبر دار چا ماتې دا یاد ساتئ یو سړی وایي زه ډېر ښکلی یم که نه نو دا د قدرت جوړښت دی
نو دا غرور تکبر دا انسان ته ښودل کېږي. ډولپنایان د خپل وخت چې کوم دی نو هغه په دغه ټیم کې چې د امن جرګې سره د په خبرو کې کوم غرور تکبر کړو نو هغه هم په ډاګه ده. خو نن درېیمه ورځ ده په دې واقعه باندې هر شعوري کس چې کوم دی نو هغه خفه دی او خواجه سرا ته د امن جرګې نه علاوه نه چا تحفظ خبره کړې ده، نه ورته چا وسایل ورکړي دي، نه ورله چا آواز پورته کړی دی او نه صوبایي حکومت سره تر اوسه د دوی خبرې چا کړي دي. نو هغوی کړي دي. خو خواجه سرا آیا روز وژلې کېږي، زورولې کېږي، تشدد پې کېږي او هغوی چغې سورې هم وخي، خو پولیس او ولس هېڅوک هغوی ته انصاف نه ورکوي. خو د ډولپنایان د دې ویډیو د راتګ وروسته چې کوم دی نو د خلکو پام د خواجه سرا طرف ته شوی دی او په بعضې بدو کې خیر وي. نو خواجه سرا د تحفظ دپاره دې وخت کې لایحه عمل چې کوم دی نو هغه جوړېږي، لګیا دی او د دغې خلکو راتلونکي وخت چا چې دا ناوړی حرکت کړی دی نو ډېر بد انجام یې دی چې یو خو د سایبر کرایم تخ لاندې اف آی آر درج شو، یو چې کوم دی نو دلته کې اف آی آر دی چې د شب قدر پولیس په دې کې منډې وهي. نو د شب قدر پولیس نن ښه پوره چاپې وهلي دي. ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش هم په دې کې پوره کار شروع کړی دی او زر ده چې دغه کسان ګرفتار شي. خو دوه ذرایع د هغې طرف نه چې هغه یا اجتماع کې دي دې وخت کې، دویم دا ده چې پیسې ته ډېرې زیاتې خوړلې شوي دي. خو هر څه شوي دي چې تا پیسې ورکولې ولې ورکولې، غلط کار نه دی ورکولې که نه. او بیا ته ویډیو کې 2 کاله ایساره 2 کاله د هغه پیسو په بدله کې به دې تا څونه پیسې خوړلې چې دا تا بلیک میل کوو او نن تا ویډیو وایرل کوله، دا تا ډېر زیاتې کړې دي. د دې سزا خو په کار ده چې هغه درکړي. انشاءالله ګران کتونکو مزید چې څه خبرې وي بیا به څه شریک